السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کوم ملګرو له چې ډیره زیاته غوسه ورځي یا کوم ماشومان ډیر زیات ضد کوي، نو دغه د غوسې ختمولو دپاره یا د دغه ماشومانو د ضد ختمولو دپاره زه دوی ته یو آیات ښیمه. انشاءالله چې دغه ملګري دغه آیات دغه وظیفه وکړي، نو الله جل شانهو به د دوی غوسه هغه هم ختمه کړي او د دغه ماشوم ضد به هم الله جل شانهو دوی سره ختم کی. هغه آیات سورة الانبیاء 69 نمبر آیات دی. یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. دا آیات دی، دا د روزانه لولي. انشاءالله چې کوم ملګرو له غوسه ډیره زیاته ورځي، نو د هغې غوسه به هم الله جل شانهو دې سره ختمه کي. یا کوم ماشومان چې ضد ډیر کوي، هغه ماشومانو ضد به هم الله جل شانهو دې سره ختم کي. او یا د کومو ماشومانو تبه وي ډیره زیاته، تبې نه ختمیږي، نو د هر قسمه تبې دپاره دغه آیات دي وپیري لولي او په دغه مریض باندې، دغه د کوم مریض چې تبه ده ډیره زیاته، په دې باندې دې دمی او یا دې ورله پې وپیري، اوبه دم کي او انشاءالله دغه آیات دې پې ولولي. د الله جل شانهو نه امید دی چې دغه مریض به الله جل شانهو ډیر زر تر زره ښه کي او روغ به کي. که زما دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي، نو د الله جل شانهو د رضا دپاره دا ویډیو شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته دې هم فایده ورسیږي. والسلام.